نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت الرسالة والنبوة فلا نبي بعدي ولا رسول. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون من بعدي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم. درود شریف پر جمع ہے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام دغه اجتماع حاضرین و مسلمانان رونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم رور جناب حضرت مولانا امداد اللہ صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاه او داغي مرګرو او تاسو په شریک دا اجتماع جوړ کړی د ختم نبوت په عنوان او زمانه مخکې زما ډیر ګران قدر محترم رور شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل علی حقانی صاحب دامت برکاتهم د موقع په مناسبت او په حالات حاضره ډېر درنې خبرې وکړې. زم د حقیقت میں نبوت او بیا بالخصوص د موجوده حالات په تناظر کې تاسو مخکې اوسو خبرې عرض کول غواړم. د ټولو نه لومبه خبره خدا ده چې ختم نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې یو اهم صفت ده. دغه رسول الله مبارک یو صفت دا ده چې بشیر ده، امت له د جنت خوش خبره ورکړي، نذیر دی يرون کې د امت د الله د قهر او عذابونو نه يرول دي، معلم د امت قرآن او دین رسول دی، محسن امت هاشمی دی قریشی دی اور صفات دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نو پاغه صفاتو کې یو صفت دا دی چې رسول الله مبارک خاتم النبیین دی، د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر، او خاتم المرسلین د ټولو پیغمبرانو رسولانو اخیری پیغمبر، داغه نه پس نه بل پیغمبر رسول راغلی دی، نه راځي او نه براشي. دا د رسول الله مبارک پاغه صفاتو کې دی څنګه یو انسان د پیغمبر د ذات نه انکار وکړي دیم کافر دی. نو کله پیغمبر د یو صفت نه انکار وکړي چې دی نبی نه دی دا کافر دی، رسول نه دی دا کافر دی، د امت معلم نه دی دا کافر دی، بشیر و نذیر نه دی دا کافر، د امت ته تعلیم نه دی ورکړی دا کافر. دغه رنګ کې یو سړی وایي چې دی اخیری پیغمبر نه دی، د اسلام نه خارج. حتی زموږ علماو لیکلی دي چې هغه انکار خو وروستو خبره ده، خو که د یو انسان په زړه کې شک او شبهه هم راشي په دې عقیده کې نو کافر دی. بعضې مسلې داسې وي چې هغه د غوره او د ناغوره سره تعلق لري، بعضې د جواز او د ناجواز سره تعلق لري، په هغې هم سړی نه کافر کېږي. آمین دې څوک په زوره وایي څوک یې پټ وایي. مونږ یې دلایل وایو چې آمین کې جهر بهتر نه دی او پټ پټوالی بهتر دی، او څوک وایي جهر افضل دی. نه هغه ته مونږ کافر ویلی شو نه مونږ ته کافر ویلی شو. یا یو سړی دی مثلا په مانځه کې رفع الیدین کوي، رکوع له تلو وخت کې او پورته کېدو وخت کې، مونږ وایو نشته، هغې له دلایل وایو. هغې وایي شته دی ثابت دی، هغې له دلایل وایو. خو په دې مسله کې که څوک رفع الیدین کوي مونږ کافر ورته نه وایو، که څوک نه کوي هغې ورته کافر نه وایو. بعضې د جواز او د عدم جواز مسائل دي، لکه فاتحه خلف الامام، مونږ وایو نه به امام پسې په جهري مونځ کې فاتحه بالکل به نه وی، چرې کې به هم نه وی. هغې وی نه خامخا به وی، که دې ونه وي مونځ دې ونه شو. لیکن که چا ووی څوک ورته کافر نه وایي، که ونه وی هغه ته هم څوک کافر نه وایي. لیکن دا مسله چې څوک وایي خدای یو دی که دوه دي، هسې شک چا نه تپوس وکړي یاره الله یو دی که دوه دي، تپوس کوم دلیل را، کافر دی. یو سړی وایي چې د الله دا کتاب قرآن د الله کتاب دی که نه دی، یاره دلیل د سره شته، نو تا شک پیدا شو بل نه دلیل غواړې نو تم کافر شوې. یو سړی وایي چې یاره حضور پاک د خدای پیغمبر وکنو شک ته راغی کافر شوې. نو که یو سړی دا وایي چې رسول الله مبارک اخیری پیغمبر وکنه بل راضي کنه لږ زه نه پوهېږم ما په دلیل پوهې قدام د اسلام د دایرې نه خارج دی. دا د عقیدې سره تعلق لري، دا د ایمانیاتو سره تعلق لري. او رسول الله مبارک اعلان کړی دی په دې مسله کې چې انقطعت الرسالة والنبوة، د ترمذي حدیث دی، پیغمبریم ختم شو، نبوت هم ختم، فلا رسول زمانه پس نه بل پیغمبر شته او بل نه نبي شته. دا اعلان کړی. او بیا فرمایي رسول الله مبارک چې ما نه پس به 13 غټ دروغجن راځي، کذابون وفي روایت دجالون، خلق له دوکه به ورکوي، دروغجن به كلهم يزعم انه نبي، هر یو به دا باطله خبره کوي چې ما زه پیغمبر یم. او رسول الله مبارک فرمایي انا خاتم النبیین، ما نه پس بل پیغمبر لا نبی بعدي نشتا. غټ غټ مسیلمة الکذاب، اسود عنسی الی غیر ذالک، زمونږ دا پنجاب د هندو پاک کې چې کم تیر شوی دی دا مرزا غلام احمد دروغجن او کذاب او دجال. دا عقیدې سره تعلق لري. د قرآن شریف 100 آیتونو نه زیات په دې خبره دلالت کوي. څوک په عبارت النص سره، څوک اشارت النص سره، څوک دلالت النص سره، څوک کنایتن، څوک اشارتن چې رسول الله مبارک اخیری پیغمبر دی بل بن 100 نه زیات. اليوم اکملت لکم دینکم، الله وی ما خپل دین کامل کو، واتممت علیکم نعمتی، خپل نعمت می پورا کو، او هغه دین له نو ما درته منتخب کو، وردیت لکم الاسلام دین اسلام. او دا کله حضور پاک باندې آیت نازل دی د جمعې او د عرفې ورځ و ذوالحجې 9 ورځ وه. د دې نه پس رسول الله مبارک 2 میاشتې تقریبا په دنیا کې پاتې شوی دی، 2 میاشتې پس د حضور پاک وفات شوی دی.
بالکل اخیری زمانہ کې نو دی پیغمبر سره راځي دی له چې مونږ ته د خدای دین وښایي مونږ ته شریعت وښایي دی دپاره راځي نو دین الله وایي ما کامل کړو د بل پیغمبر ضرورت څه دی که ته بل پیغمبر راځي دین دې ناقص وګڼه دین دې مکمل ونه ګڼه د دې آیت منکر شوې او د 200 احادیثو نه زیات دي ما سره په خپله چې ما کم شمیرلی دي د 200 نه زیات دي څه صراحتن څه اشارتن څه عبارت النص څه اشارت النص او تواتر ته د احادیث رسېدلی دي چې هغې نه معلومېږي چې رسول الله مبارک اخیري پیغمبر دی هغه نه پس بل نشته نه بل رسول شته نو د تواتر منکر علم چې ثابت په تواتر په متواتر هغه ته کافر ویل کېږي نو عقیده د ختم نبوت د 100 نه زیاتو آیتونو باندې ثابته ده د 200 نه زیات په مبارک او احادیثو ثابته ده په اجماع امت ثابته ده په تواتر د قدر مشترک او تواتر د طبقه ثابته ده لہذا منکر کافر دا خو زموږ عقیده ده الحمدلله بنیادی او خبره ده زمانو مونږ خو په دې خوشحاله یو الحمدلله چې مسلمان په دې عقیده متفق و متحد دی انشاءاللہ ټول وای الحمدللہ شوق سره وای نور شوق سره وای لیکن پدې مونږ خوشاله مونږ پدې هم مطمئن یو او پدې خوشاله یو چې زمونږ دستور پاکستان او آئین پاکستان هم مرزا غلام احمد او داغه منون کې او داغه پیروکار غیر مسلم او کافر قرار کړی دا د آئین دفاع ده قانون کې مغیدان ته مسلمان نشي ویلی یعنی دا د آئین باغی دی د قرآن او سنت هم باغی د اسلام او شریعت هم باغی او د آئین پاکستان هم باغی بالکل مقدمه په چلولی شي خپل عبادت خانه ته چې هغې باطل عبادت کوي مسجد نشي ویلی دا آئین کې لیکلي ستا د پاکستان د مسلمان مقبره کې ځان نشي خښولی اوټ په حیثیت د مسلمان نه چولی شي او نه منبر په حیثیت د مسلمان ادرولی شي په حیثیت د اقلیتی منبر د غیر مسلم منبر باندې اوټه مچوي او په دغه حیثیت باندې باندې انتخاب هم لړاوي او دا ولې مکه مکرمه کې یو ډېر لوی عالم دی محمد مکی رحمت برکاتهم نو چې کله لاړ شو اوس خو خیر دا دویم کال دی لږ یو پټې پابندي لګېدلې ده نو اکثر لوی عالم دی لوی محدث دی د مولانا زکریا صاحب رحمه الله په خاصو شاګردانو مریدانو کې ما سره داسې تعلق لګېدلی دی نو ما ته وي ما سره یو شپه خامخا کې نو اکثر زما هغه سره یو شپه میلمستیا او زمونږ دا لوی کابر علما چې لاړ شي دا د هغه میلمان دي ډېر ښه علمي مجلس کوي او ډېر لوی کتبخانه د مکتبه د ډېر عظیم الشانه مکتبه او ډېر ښه لیکونکی هم دی او تاسو ته پته ده مکه مکرمه کې درس هم کوي مکی صاحب باندې مشهور دی لوی حلقه درس ناستي په ډېر خوش اوازې درس هم کوي او د حدیثو کتابونه هم لولي نیشنلټي ده ورسره باقاعده څه موده مخکې یو 4-5 کاله مخکې یو مجلس کې ناستو دعوت یې کړی نور علما موزه پکې هم ناستو نو د حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه یو واقع ذکر ډېره ضروري درونو دا واورئ وی مفتی صاحب چې کوم وخت کې اسمبلی کې ممبر شو دغه دوران کې مفتی صاحب سره زما ملاقات وشو د هغه خپل چې شمدید وایي او دی د هغه نه نقل کو وی مفتی صاحب وایي چې د اسمبلی ممبر شوم نو ډېر زیات خپه محنت مې وکړ پاټۍ له منډې مې والې اسمبلی ته ودرېدم خو چې اسمبلی ته لاړم او زه د قومي اسمبلی ممبر شوم کله نو زه ډېر انتهایي پریشان وم خپه شوم ما ته متوجه شي ما وی خدایه په څه ګناه دې نیولې د حدیثو درس ته ناست وم د رسول الله مبارک باغچه کې ناست وم الله هغې نه دې روچت کړم نو اسمبلی ته دې راوستم د حضرت مفتی صاحب مفتی محمود رحمت الله علیه یو عظیم محدث و تاسو د هغه وګورئ د ترمذي یو جلد 2 شرح هم چاپ شوې ده او د زمانې لوی فقیه وګورئ تاسو ته پته نشته د هغه فتوی که تاسو ته وکتئ نو تاسو به حیران شئ چې خدای دې سړي له الله څونه لوی علم ورکړی
دا سره چې یو سیاسي مشر دا هغه د فقاهت امت اقرار کړي علماء اقرار کړي دي هغه استفتاء چې مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه چې دا لوم دیوبند مفتی دی هغه رایګانې د مفتی محمود رحمت الله علیه نه غوښتي دي ما سره شته او هغه یې قایمه کړې او زه به تاسو ته هم ښیم احسن الفتاوا کې مولانا رشید احمد صاحب رحمت الله علیه بعضې سختو مواضعو کې فتوی نقل کړي دي خپله د مفتی شفیع صاحب او د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه او د خپل زمانه د فقهاو تاسو چې د مفتی صاحب هغه جواب وګورئ تاسو ته به د هغه دقت د نظر او علمیت معلوم شي حدیث تناستم د رسول الله مبارک واقعي د حدیث درس یو ډېر خوند کوي زه اکثر خپلو طالبانو ته وایم دې کوټې ته خو تاسو دارالحدیث وایئ دا خو مشهوره ده خو مې ګورې د دې حدیثو درس له ما خپل یو نوم ایښودی او دا نوم درته ځکه وایم چې تاسو را دې احترام وکړئ مې دې درسګاه کې چې دا کوم مجلس دی دې ته مجلس مصطفوي وایي رسول الله مبارک فرمان حضرت امام ابو داود امام ترمذی وایي د خپل کتاب متعلق من کان فی بیته کم کور کې چې زما دا کتاب پروت دی کانما فی بیته نبی یتکلم داسې د فرض کې لکه د کور کې پیغمبر ناست او د سره خبرې کوي جمع خو د محدث تا جمع خو د موږ د شیخ استاد العلماء مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد فرید رحمت الله علیه دا جب د هغه خوځېږي او جبا او دما د شیخ او دما د استاد حضرت مولانا عبدالحلیم ضروبوی رحمت الله علیه خوځېږي جبا د دوی د خو الفاظ په د رسول الله مبارک روان دي ما وی خدای د حدیث او مجلس د نیوچت کوم په اسمبلی کې د کینولم ولې سترګې اړقوم په خدو لګي واقعي اسمبلی ته بعض خدای ټوله نه چې راځي لاول بیوټي پارلر لذي رسو اسمبلی ته راځي داول ځان دولی کې خپ ډول سنگارو کې ته به ګنې ودیږي یا د چا خور واده دی وغله را روانه ده خپ په ځان لپسټیک او رنګونه پورې کړي ښه ځان دولی کې نو اسمبلی ته راځي مولانا فضیلي صاحب ناستې دي ته پته خدای دا دې څه له راوستم بیا زنانه چې وزیره ده سوال جواب ډیبیټ په ورسره کېدل به جواب درکړي خامخا به ګورې ورته بیا چې سپیکره شي خامخا به ورته ګورې یا الله دا سو شو هغه چمنستان د پیغمبر نه دی اوچت کړم الله دلته دې راوستم ټولو ښځو باندې نظر لګي هلته به په ګیرو په حدیثو نظر لګېده او په طالبانو پټکو به نظر لګېده دلته ښځې هلته څوک د کوم ماحول ته دې راوستم ډېر زیات پریشان و حضرت مفتی صاحب وایي چې الله دا څه ګناه مې کړې ده څه غلطي کوم ځای نه اوچت کم کوم ځای ته دې راوستم ډېر پریشانه خو چې تحریک ختم نبوت شروع شو په دې عنوان تحریک مخکې نه روانو دغه ورځو کې زور او شور ونیوه ښه مضبوط زور او شور 10,000 د رسول الله مبارک غلامان په دې تحریک کې شهیدان شوي او داسې تحریک شروع شو چې کوڅه په کوڅه د رسول الله مبارک خادمان او غلامان او د سپلو سنډونکي نوکران او عاشقان رسول ښځې او سړي ماشومان او لوی میدان ته ووتل او چغې جوړې شوې چې موږ ختم نبوت زنده باد او چغې جوړې شوې چې قادیاني که لاهوري دی او که پرویزی دی او که بل دی قادیاني ټول کافر او یو غوبل جوړ شو حضرت مفتی صاحب وایي زړه له مې راله چې الله هغې چمنستان نه دلته خدای یو مقصد له راوستی میټینګ وشو جګړه جوړه ده خبرې اوږدې دي وخت ډېر کم دی ما سره اوږد تاریخ پروت دی خو زه اقتباس درته کوم جلکې درته وایم مختصرا هلته قادیانان راووتل هغې وایي چې نه مرزا ناصر هغه وایي چې دا د دوی خلیفه و چې نه زه ډیبیټ کوم مناظره کوم بحث کوم ما ته دوی ولې کافر وایي میټینګ وشو شاه احمد نورانی رحمت الله علیه مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اور گن شمیر علماء کرام د شپې میټینګ وشو چې مناظره به څوک کوي حضرت مفتی صاحب زمانو به تجویز کو ډیبیټ به کوي قادیانان رالل یوازې مرزا ناصر نه هغه ابراهیم جی د هغوی غټ غټ وکیلان رالل
کتابونه راوړل دلته حضرت مفتی صاحب زرالو خیر هغه ډیره اوږده مناظره ده په کتابونو کې شته الحق رساله کې هم چاپ شوې ده خو زه د هغې یو ضروري نقطه راته به صرف وایم ډېرې خبرې شوې دي منځ کې الله مفتی صاحب له ګټه ورکړې ده مرزا ناصر اخره کې پاسید او اسپیکر ته وایي اسپیکر صاحب اب ان مولویوں کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں ان مولویوں میں ہم کو کافر کہا آپ ان کی باتوں پہ اعتماد کرتے ہیں یہ مولوی باتوں کام یہ ہے کہ اس کو کافر اس کو کافر اس کو کافر اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں سے کافر بناتے ہیں یہ مسلمان نہیں بناتے کافر بناتے ہیں دې خبرو له اعتبار ورکړي د دې خو کار دا دی هغه کافر او دا کافر او دا کافر د دې خبرو دونه تا اعتبار ورکړي چې اجلاس راغواړي او بیا ډیبیټ کې او دنیا کې اسمبلی کې غوبل دی جوړ کړی دی دا خو دا مولیان خو ټول یو بل ته کافر وایي او کتاب یې هم راوویسته مرزا ناصر پوسټر یې هم راوویسته دا پوسټر دی وګوره دا دیوبندیان لیکلی دی او بریلیانو ته کافر ویلي دي دا نن دا یو بل سره یو دی ناستي دا بریلیانو مشر نوراني صاحب او دا مفتی صاحب یو بل سره یو دی ناستي او دا یو بل ته کافر ویلي دي پوسټر راوویست باقاعده دا د بریلیانو پوسټر دیوبندیانو ته کافر ویلي دي دا د اهل حدیثو پوسټر بریلیانو ته کافر دیوبندیانو ته کافر دا د بریلیانو پوسټر د اهل حدیثو ته کافر دی په خولې اخبار کې یہ تو لوگ کافر بناتے ہیں ویسے ان کے ساتھ فتوے ہیں اور فتوہ بازی ان کا کام ہے لوگوں سے کافر بناتے ہیں یہ مسلمان نہیں بناتے داغ ورے اسم دیر خلق پا مولیانو دا سوال کہے غلط اعتراض ہم کافر بناتے نہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں ممکن کافر نہیں ہو تو مغلشی نشو کہ دا کافر خود مسلمانان مغلشی نشو کہ اللہ دا خلق دو دخت لار نشی جمعی تقریر جنازی تقریر او سیاسی تقریر ارده چی مونگ لگیایو زمون مقصد سره چی دا خلق نیکان جوڑ شی کافر سکے چی دا خپل مسلمان مانا لار نشی دو دختا دا رسول اللہ مبارک امت زیاد شی مب ترغیب ورکو ببچو علمو کے حفظو کے دا پیغمبر امت زیاد کے کافرو تا دعوت ورکو چی مسلمانان سے دا بسوک بدبخت چی مسلمان با کافر کئی مون خو گانے لدی لگو لیدا مدرسی دا مون گانے دی کہ مون خلق نیکان و دیندار کو دا پیغمبر سر جوڑ پیدا کو اللہ سر جوڑ پیدا کو بدی خدا مون غلشین شو بتاتے ہیں سو یو سڑے کافر دے پخپل کافر شوے دے خدا تے کنزل اکل رسول تے کنزل اکل نوزی خلق و تخیب تی گورے دا نظام ساتا دا کافر جوڑل نکم دا کافر دا اعتراض دے پمولا دا دروغ خبر دا تو مکوا دا کفر کار زبانه وید تو دا کفر کار کے تو دا کافر مرگری تو دا کافر نخوراک کے تو دا اسلام خلاف سازشون کے دا پیغمبر او دا دین خلاف سازش کے بیا ما توی ما کافر ما جوڑا واد ما جوڑ نکل زان دے پخپل کافر جوڑ کر ما صرف خلق و تخکارک لچے گورے دین جامع کے ہے ټول دیوبندیان نه خو یو دیوبندی دا خبره کړې ده چې بریلی کافر پوسټر هم چاپ کړی دی کتابونو کې هم شته مې نور راونه باسي وجه د کفر څه ده او وجوه د کفر خو زه به یو ویم ځکه وخت کم دی وجه د کفر دا ده چې مونږ هغه دیوبندي وایي چې دا بریلیان خو ولي له د خدای مرتبه ورکوي پیغمبر له د خدای مرتبه ورکوي او چې څوک یو عام ولی لا یو نیک سړی د الله مرتبه د الله صفات ورکوي پیغمبر له د خدای صفت خاصه ثابتې خدا خو کافر دی وجه د کفر دغه ده د فتوا لګېده بریلیانو ته چې پته ولګېدله هغې ویل خدای ته وګوره زموږ څه کار دی مونږ خو نه دی ویلی چې ولی الله دی او پیغمبر خدای دی هغوی د هغه وجوهو د کفر نه انکار وکړه چې انکار یې وکړه مونږ خپله فتوا واپس واغېسته چې ته مسلمان فتوا واپس بریلی راغی اعتراض یې وکړه په دیوبندي چې تاسو د پیغمبر ګستاخي کوئ په اهل حدیث اعتراض وکړه درود نه منئ د پیغمبر ګستاخي کوئ هغوی پاڅېدل چې خدای ته وګورئ د پیغمبر ګستاخ خو کافر مونږ ګڼو درود منکر خو کافر دی هغوی چې کوم وجوه د کفر ویلي مونږ د هغې نه انکار وکړه چې نه 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 دا ممکن نشته 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 هغوی خپله فتوا واپس واخیسته اهل حدیثو چې کومه فتوا لګولې وه بریلیانو د هغې وجې نه انکار وکړه چې دا ممکن
نشته ډټ نشو ټینګ پې نشو انکار یې وکړ خپله فتوا واپس واخېسته اوس موږ په دې قادیانانو دا فتوا لګولې ده چې دې مرزا غلام محمد ته پیغمبر وایي او چې څوک هم د رسول الله نه پس بل پیغمبر ګڼي کافر وجه د کفر زما دا ده وجه د کفر دا نه ده چې د ګیره پرېښې ده وجه د کفر دا نه ده چې د پټکې په سر کړی دی وجه د کفر دا نه ده چې د قرآن وایي نه 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 دا نه ده وجه د کفر دا ده اوس د باندې ما فتوا ولګېده دې دې هم د دې وجه د کفر نه انکار وکړي دې دې ووایي چې نه مرزا غلام محمد پیغمبر نه دی دې دې ووایي چې او بالکل چې څوک د رسول الله نه پس بل پیغمبر باندې کافر دی دې د دې وجه د کفر نه انکار وکړي زه خپله فتوا واپس اخلم زیرا تر غاړه باسم ستاسو مخکې میرا بھائی ہے بالکل میں فتوا واپس لیتا ہوں اسی کے انکار مرزا ناصر چاہتے انکار کو هغه چاته انکار کو ډېرې خبرې دي ما ګورې اقتباس وکړو بس فیصله وشوه او ما وې چې موږ دته کافر نه وایو مرزا غلام محمد موږ ته کافر وایي موږ ورته کافر وروسته وایو د مخکې ویلي دي ده ویلي دي چې څوک ما پیغمبر نه مني کافر دی ده ویلي دي چې څوک ما پیغمبر نه مني د کنجرې زوی دی اسمبلی ټول ممبران ښه موږ ته د کنجرې زوی او تاسو ته د کنجرې زامن وایي سړی پړ شو اوس به بل پاس کول غواړي نو قانون دا د بل مخصوص اکثریت دی خو د علماء شته دی مړه چې الله د چا نه کار اخلي اوس بل څه چا پیش کړ حضرت بوټو سره ملاقات کو ذوالفقار بوټو دا کارنامه کړې ده دې نه انکار به موږ نشو کولی چې کله ذوالفقار بوټو سره میټینګ وشو اوس میټینګ کې به څوک خبرې کوي مفتی صاحب به کوي لیکن زمون شاعر جمعیت حضرت سنگ احسن گیلانی رحمه الله هغه خبرې به زه کوم دی غلام غوث هزاروي او دې ټولو چې ته څه کې ته شعرونه به وې بس ما پرېږدې یا لکه دا بوټو په دلیل پویول غواړي مفتی صاحب له خدای فصاحت ورکړی دی ابه کوي وی به تاسو که زه پکې ناکام شم تاسو خدای خاطر وکړئ زموږ خپو ته ګیلاني صاحب پرېوتې زه به خبرې کوم خدای پاکه ده وی ګوره د بوټو په مزاج زه پوهېږم خو تاسو به په کرسو کښېنئ نه تر څو چې ما درته نه ویل بوټو صاحب له ورننوت هغه نن ټیم واغېست او ولاړ دی مونږ ورلو اب تشریف رکھے وی گیلانی سے فوراً خپل زولې خوره کړل او د بوټو صاحب د بوټانو کې کېښوده او په ژړا شو او حضرت وزیر اعظم صاحب یہ میری جولی نہیں ہے یہ رسول اللہ مبارک کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کی جولی ہے میری جولی نہیں یہ رسول اللہ مبارک کے نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین ان بچوں کی جولی ہے جن کے ہونٹوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے اگر بچی کی دا پیغمبر پا ملا یا سورلی کڑی دا دادی جولے دا وہ جاڑی منگم وہ سر پا جڑا شو حضرت اس جولی میں حضرت فاطمہ اور حضرت حسن و حسین اپنے پیارے دادا جان اور اپنے پیارے نامہ کی رسول کے ناموس اور عزت کی بینک مانگ رہے ہیں خیر دانا غواڑی حضرت حسن و حسین پدی زولے کے خیر غواڑی حضرت فاطمہ تانا خیر غواڑی تاتا دا پیغمبر دا لور زولے غواڑی دلی دا تاتا دا رسول اللہ دا وسو زولے غواڑی دلی دا دا جنت دا سردار و دا سرداران زولے غواڑی دلی دا تانا خیر غواڑی دا خدا خاطروں کا دے کے وہ تا خیر واجاوا بٹوئی کیا مانگتے ہیں اب کیا چاہتے ہیں مجھے تو بتاؤ صحیح او خیر سغواړي د وزارت نه د پیسو د دولت د بنگلې نه د پیغمبر د ناموس او د عزت خیر غواړي بات کیا ہے ودا سے یو سړی دیتا تو پتہ دا باس شروع دی مظاهری شروع دی هغه لراغلی یو هغه د پیغمبره داوا کړی د پیغمبر په جامت داغ دی مونږ هغه داغ لرکول غواړو او دا قادیانی کافر قرارول غواړو بټو فوراً دسخط وکړ او چور میټینګ مقرر کو کمیټي مقرر کړه او هغه کمیټه بل پیش کړ او په 7 ستمبر د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه په مناظره او په مباحثه او د علماء په قربانو هغه بل پاس شو د پیغمبر ناموس اگٹل شو او قادیانی د پاکستان پا آئین کے غیر مسلم قرار شو اس خلق کوئی مولیانو سکڑی یا اکتا کے باس تیر دلائل دتا نوے مولیانو اسمبلی کے سوک لد
مولیانو خو ماله تا خبر ونه لګاو ماله څه پرېږدو بس لیلي صاحب ته بدن دا پرېږده سړک جوړ شوی دی هر صاحب پرېږدو خپل طرف ته ملا څه کړي دي زه وایم چې اسم ونه کړي ملا نه دله سړک جوړ کړو نه دله یونیورسټي جوړه کړو نور اسم نو کړي ماله چې حضرت مفتی صاحب مولانا غلام غوث هزاروي یوسف بن نوري مولانا عبدالحق قادیانی په اسمبلی کې کافر قرار کړی دی قسم په خدای دا ماله ډېره لویه خبره ده مولا دې ماله سمونه دا یو ډېر او نن د دغه عقیدې دفاع د په اسمبلی کې څوک کوي نن د دغه نظریې دفاع د په اسمبلی کې څوک کوي نن خو بیا شرما خان ورته ناست چې دی عین کې مونږ ترمیم راولو او دا مونږ ختم کو الحمدلله نن دا هغه مفتی صاحب فرزند ارجمن پیلی پگڑی والے نہ مفتی صاحب فرزند ارجمن حضرت مولانا فضل الرحمن قائد جمعیت نہ اللہ دا خدمت او دا هغه د پاټه نه الله دا خدمت دا ډېره لویه خبره دا وړه خبره نه اسمبلی کې مولا څه کوي 10,000 کسان شهیدان شو لویه قرباني ورکړه خو مسله جوړ کاتو او اسمبلی کې چې یو شی قانون شي مولانا صاحب ته پته ده بس اوس امپلیفایر ایک پنجاب کې اسمبلی منظور کړی دی مونږ دلته منظور دی دا خو بیا ده چې پولیس تا سره ګزاره کوي ګنې چې نن تا ته پولیس تا ته چولی شي د جماعت نه بار او د کوټې نه بار ته لوډ سپیکر قانونا نشي استعمالول نه لیدله په اسمبلی کې بل منظور که مثلا چې جنسي تعلقات سړی او ښځه او ښځه یو بل سره کولی شي خدای شته که ته سم وکړې که ته د هغې خلاف کوې جیل ته به پرچه به د باندې کټ کوې قانون خو ځان له شی دی عملداري ځان له شی دی نن دوی اور کې پراته دي اور کې پراته دي چې دا قانون مونږ بدل کو دې قانون کې مونږ ترمیم وکړو دا قانون مونږ ختم کو زه یم د ما د پیغمبر په ناموس حمله نشي کولی کومه زوله چې د حضرت مفتی صاحب او د هغه د ملګرو په کوشش او په محنت باندې صفا الحمدلله په قانون او په آیین کې چې تر څو د دیوبند بچې په دې مخ د ځمکه موجودي او تر څو د حضرت مفتی صاحب پیروکار او مسلمان په دې مخ د ځمکه موجودي او تر څو چې په دې مخ د ځمکه د علماو لاس نیونکي موجودي ستا پلار په دې کې ترمیم نشي کولی تاسو وړه خبره نه ده انشاءالله دا د عقیدې خبره دا د علماو کار علماو څه کړي دي ما ته نه خبر ته بالکل نه خبر تا ته پته نشته لوم الخوف څنګه دی وفات لا یلم البدر تا ته پته نشته چې علماو په اسمبلی کې څه کردار دی دوی څومره جنګېږي تا ته پته نشته چې علما څومره لویو طاقتونو سره مخ په مخ دي دا د خدای پاک فضل الله کرم او ټول علما ځای په دې لګیا دي الحمدلله یو خبره درته کوم مونږ خو د علماو پسې غریبانانو پسې لګیا یو دا نن سبا خو دا سوشل میډیا بس خو چې خوله خدای په مولا کاندل چې خوله خدای په او چې دې نه پوره شي مولا نه رو بیا د مولا نه غواړ یو خبره به ذهني غوندې درته وکړم د دې فیسبوک مې ولیدل زمونږ د دې جمعیت علما اسلام مشر دی شیخ الحدیث ته صاحب د حدیث استاد دی د بنیر تاسو ته پته مولانا فضل غفور صاحب هغه یو واقع ذکر کړی چې صاحب چې د خلکو په داسې د فیسبوک او د ارس په مخه غشتي خوب چته یو نیک سړی لیدلی دی د رسول الله مبارک متعلق او بیا د هغې خوب ته بیان کړی دی د پېښور یو ډېر لوی شیخ الحدیث مولانا سید الله شاه صاحب زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه سلام شیخ الحدیث اوس هم شیخ الحدیث صاحب ډېر نیک سړی دی مفتی مختار الدین صاحب خلیفان دی دامت برکاتو هغه ته خوب ویلی دی هغه د هغه خوب تعبیر لیکلی د رسول الله مبارک متعلق څه داسې خوب دی چې هغه انسان هغه رسول الله مبارک لږ داسې ښه شکل کې نه دی لیدلی داسې به وویل هغه مفتی فضل غفور صاحب چې هغه بیان کړی دی یس صاحب چې د دنیا او پورې نښتې ده دا خوبونو باندې دین دی او دا د پیغمبر بېعزتي کړې ده او دی هتک کړی دی او دی د رسول الله مبارک توهین کړی دی لږه خبره راونیسئ او دنیا پې بیا په فیسبوک نه کوئ یو خو په دې تاسو پوه کړم چې خوب په شریعت کې څه حجت شرعي نه دی دا موږ منو د پیغمبر خوب واحده لیکن خوبونو ته مبشرات ویلې شوي
رسول الله مبارک بخپل د صحابو نه تپوس کو تا چا خوب لیدل او داغه تعبیر به ورکو او پیغمبر مبارک بخپل وجه نبوت ختم شو لیکن د نبوت نه پس علم د نبوت مبشرات شته دي اس شي د الله رسول هغه خوبونه دي چې سړی به ځان لوي یا د بل چا په حق کې وي خوب شرعي درې قسمه دي یو من الرحمن یو من الشیطان یو ته حدیث النفس وي خوبونه خو یو الهام دی د الله د طرف نه نو دا سبب نه کې خوب باندې ته یو عبادت یو شرعي حکم نشي ثابتوله خو خوب من غلط او خوبونو پورې خندا کول او چا چې خوب لیدي هغه پورې ټوکې ټقاله او بلنډې کول دا ډېر ډېر ظلم دی اوس یو سړي خوب کې رسول الله مبارک ولید زبرته یو مثال در وی تا دا خوب ولې بیانو دی کې خدای پیغمبر توهین دی سړي لیدل دی په خوب کې امام بخاری رحمت الله علیه وای ما خوب ولید چې د رسول الله مبارک باندې مچان بنګي ګو دې ته شړم نو علماء تعبیر راکړه چې د دې تعبیر د کې موضوعي روایت سو په پیغمبر جوړي اب ته لړکیو د صحیح حدیثو خدمت پکې نو چې تاسو بیانې نو ته پورټو کې چې په پیغمبر مچان بنګېدل دا خو ته توهین وکړو نو څه خبره خوب کې چې رسول الله مبارک ولید من رآني فی المنام فقد رآني فإن الشیطان لا يتمثل بي چا چې زه په خوب کې اوسې ولیدم اقصی ولیدم شیطان زما په شکل ناراضي لیکن د خوب فلک تعبیر په ظاهر کې یو شانتي تعبیر بل شانتي حضور پاک فرمایي وای ما خلق ولیدل پیس ما پیوس کل زیاتی مې حضرت عمر لور کل وی تعبیر یې څه دی وی علم خلق مې په کمیسونو کې ولیدل وی تعبیر یې څه دی وی دین نو ګوره خوب کې بشي ووینه اب یو شانی تعبیر ببل شانی نو که چا مثال پتو رسول الله مبارک په خوب ما ته یو سړی ما پیغمبر مبارک په خوب کې ولیدل ټوپک وسره او پیسایانو باندې ډډه کوي ما د خپل یو سر خوب بیان کړ نو ګوره پیغمبر خو ټیک ته یقیني په خوب کې لیدل دروغ نه دي لیکن پیغمبر سره ټوپک کم دی ګوره ټوپک پیغمبر سره ټوپک هغه دروغ شي نو مراد ته نه غلبه د اسلام ده غلبه د دین ته مراد ده یا یو سړی دی پیغمبر مبارک متعلق دا وایي چې په پیغمبر په شا باندې لري چولو صلا پیروانه چولو هلکه دا تاسو وایي که نه وایي نو ته بس وې اوه تا د پیغمبر توحید وکړه چې په غلري خلق واچولې دا خو تا یو واقعا بیان کړه نو هغه غریب خوب بیان کړی د دنیا او کورن خطر دا د پیغمبر توهین وکړه نه هغه د پیغمبر توهین نه دی پیغمبر په خوب کې لیدل شوی دی او دا هغه خوب مقصد دا دی دا نه دی چې دا ظاهر څنګه لیدل شوی دی هغه کې د پیغمبر د دین د حیا تعلق دی نو خبره مې دی پورې کوله چې مفتی صاحب غریب پسې دا خلک نن په فیسبوک لګیا دي خط دی غوبلې جوړ کړی دی خدای ته وګوره یو لوی عالم یو د حدیث استاد کله یو خوب ذکر وکړي نو دا هغه خوب ظاهر به یو شانتي وي مراد به بل شی وي دغه رنګې صاحب مولانا صاحب پسې فیض الرحمن صاحب پسې یو خبر وکړي دا خلک ډنګ 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 او که یو مولا تقریر وکړي به دا فیسبوک کې نن خدای پاک زه حیران په دې چې د دې علماو باندې د دې خلکو لکه د څنګه ما مولانا صاحب فرمایل وی ډېر خلک به او ښکلي او نیکان خلک به او د غیر په صفونو کې به ولاړي د خدای خاطر وکړي زه تاسو ته درخواست کوم تاسو ته منت کوم تاسو ته اپیل کوم چې د خدای خاطر وکړئ د خپل علماو لاسونه ښکل کړئ د دې علماو لمنې ونیسئ دا علما تاسو د پیغمبر وارثان دي پیغمبر سره جوړ پیدا کوي دا علما په تاسو خدای پیژني دا علما په تاسو پیغمبر پیژني د دې علماو متعلق رسول الله مبارک فرمایلی دي چې د ما نه پس خلفا علما کرام دي د دین برسوي نو دې فیسبوک باندې په دې میډیا باندې تاسو ټولو ته درخواست دی که د ختم نبوت خلاف د علماو خلاف د علماو د تحریک خلاف څوک هم لګیا دی او پروپیګنډې کوي تاسو به د هغې ډټ کر مقابله کوئ انشاءالله العزیز کوئ به که انشاءالله لاس اوچت کې ټول وایي انشاءالله ټول وایي انشاءالله او که چا هم تر ننه پورې په دې فیسبوک علماو پسې بد رد ویلي وي دې مولیانو کې دا چل دی نو چل خو په ما کې هم د دنیا پراته دي مونږ خو د دې معاشرې نه جوړ یو غلطۍ به ما نه هم کېږي خو لږې کمې به کېږي ستاسو نه به لږې زیاتې کېږي زموږ وروڼه دي دا کشران زه اوس هم یم که د هرې پارټۍ سره تعلق لري که هغه د پیپل پارټۍ سره دي که هغه د جماعت اسلامي سره دي که هغه د تحریک انصاف سره دي که هغه د نیشنل پارټۍ سره دي او که هغه د جمعیت سره دي هرې پارټۍ سره کې تعلق دی دا کشران زموږ بچي دي زموږ وروڼه دي مونږ دی په بدو نه پیرو کېږي مونږ به دې ته نصیحت کوو دا به مونږ ځان ته رانږدې کوو
دا به موږ ښکلو، دا به موږ ځان ته رانږدې کوو، موږ به د ځان نه بیلو. خدای بچو ته موږ هم دا وایو چې امام پسې د نیت تړلی دی، خدای خاطر وکړه بدرت الرسل مو وایه، خپله ځواني مه برباده وه. یو سړی وخت د مانځه دی خو ډېر مختصر درته وایم نو بس کوم درته. نو هغه یو مدرسې نه عالمانو شړل او طالبانو سره ډېره زیاته دشمني وه. خبره خو اوږده ده، زه به هغه مدرسې ته ختم بخاري راتلم، هغې غریبانانو مدرسه پرېښوده او بیا به یې د کرۍ په بلډینګ کې مدرسه چلوله او هغې کې به ختم بخاري کول، یو با ډاک کې به یې کول. بیا ورته مدرسه میلاو شوه. نو ما ورته ویل که څه چلو شو؟ خان سره هم جوړه شوې؟ نه، دا خبره واورئ، خان سره جوړه نه ده شوې. جرګه مو کړه؟ نه، جرګه نه ده شوې. نو بیا ولې تاسو مدرسې ته راغلې؟ وایي خان خو ډېر تابعدار دی، خان روزانه راځي او مدرسه صفا کوي، خان روزانه راځي طالبانو سپلی صفا کوي، او خان راځي او جالي او طالبانو دعاګانې غواړي. هغه خان چې طالبانو ته کنځل به یې کول او دا دهشتګرد او دا پلتو خلک او دا فلان کې او فلان کې، نن راځي او طالبانو سپلی پاکوي او مدرسه جارو کوي. مې دا ولې؟ وایي په ژبه کې چینجي شوي دي، یو خاص جراثیم انګلینډ امریکې پورې منډې والې، هغې وایي علاج دا دی چې ژبه درنه پرې کېږي به او چې پریم شي نو ښه کېږي نه، دا به مخکې ځي. هغه ژبه چې ملا طالب پسې پې کنځل کول پکې چینجي وشو، چینجي. نو د خدای خاطر وکړئ. ما سره خو تاسو ټول الحمدلله، تاسو خو د حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه د کلي یې، زما د شیخ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت الله علیه د کلي یې، نیکان یې، صالحان یې، دیندار یې. اوس هم شکر دی ډېر کم شمېر علما او دومره لوی اجتماع د ختم نبوت په نوم، دا ستاسو د ایمان نښه ده، دا ستاسو د دین نښه ده، دا ستاسو د پیغمبر مبارک د عقیدت او د محبت نښه ده. انشاءالله ما سره به نن دا وعده کوئ، یو به ټول د ختم نبوت هرې جلسې له هر پروګرام له انشاءالله چې څه عذر شرعي تبعیني ټول به شرکت کوئ که خیر انشاءالله. او دویم دا چې دا په فیسبوک دا عقیده خوره کې دا خدمتو کې دا یو جهاد دی، او بل د علماو لمن بنیسئ. ښه علماو ستاسو خیر خواهان دي، د علماونو په دې نه خفه کېږئ، ماله ټرانسفارمر ونه لګو، ماله سړک جوړ نه کړه، ماله دا ونه کړل، ماله دا ونه کړل، ماله دا وروستو خبرې دي. ماله چې علماو څه کړي دي او کوم قوانین د ختم نبوت کړي دي، بس که پیغمبر سره دې مینه وي نو د پیغمبر د محبت د خاطره به د علماو غلام او خادم ځان ګڼئ که خیر انشاءالله. او د علماو لمن بنیسئ، لاس اوچت کړئ، ټول وایئ انشاءالله، چوک سره انشاءالله، چوک سره وایئ انشاءالله. په دې خبرو اکتفا کوم او ډېر محترم رور مولانا امداد الله صاحب، د هغه نور ګڼ شمېر علما کرامو دا اجتماع جوړه کړه په یو ښه عنوان. نو دا اجتماع د انعقاد نه مخکې انشاءالله قبوله ده، او د ستاسو د دې اجتماع چې څومره کارګزاري ده انشاءالله رسول الله مبارک فرمایي په ما د امت اعمال پیش کېږي، دا به رسول الله مبارک ته پیش کېږي انشاءالله العزیز د پیغمبر په ناموس ته. نو دا ډېره مبارکه اجتماع ده، الله یې دا قبوله کړي، تاسو د الله د خیر او د برکت زندګي درکړي، او الله دې زمونږ د علماو سره جوړ پیدا کړي، او چې څوک هم علماو پسې بد وایي الله دې هدایت نصیب کړي، او الله دې زمونږ لاسونه د علماو لمنې نصیب کړي، او الله دې مونږ د عالمانو او د مدرسو د حافظانو نه ازارمن نه جوړوي. یا الله د اجتماع قبول کړي، الله دې له برکت ورکړي، الله دا د رسول الله مبارک د ناموس د تحفظ د سلسلې یو ګړی وګرځولی کړي. یا الله دعا وکړئ زما رونو افغانستان دپاره بالخصوص دعا وکړئ چې د افغانستان خاوره باقي الله د مسلمان د وینې نه محفوظه جوړه کړي. لوی ازمایش دی په طالبانو چې خدای پاک د قرآن او سنت د نظام د چلولو توفیق نصیب کړي، او رب العالمین د افغانستان هر یو بچی چې دی که هغه طالبانو سره دی او که نه دی، که هغه ګیره خرۍ او که ګیره پرېښې ده، هغه طالب دی او که غیر طالب دی، ټول زموږ وروڼه دي، زموږ بچي دي. الله پاک دې پې امن راولي، الله دې پې سکون راولي، او د خپل ملک ته دعا وکړي. زموږ دا ملک ډېر په قربانو جوړ شوی دی، دا ملک زموږ ډېر خوږ ملک دی، دا ډېر د مینې ملک دی، دې له زنانه او ماشومان او ښځو ډېرې قربانۍ ورکړي دي، قسم دی هغه قربانو باندې ځان له کتابونو علماو لیکلي دي. دا ډېر خوږ ملک دی، دا ډېر مقدس ملک دی، دا ډېر مزیدار ملک دی، ډېر خشته ملک دی. الله یې د دې ملک حفاظت وکړي، د ملک د ټولو ادارو د الله حفاظت وکړي، او چې څوک دې ملک ته سترګې خړوي خدای پاک دې سترګې ړندې کړي، خو الله زموږ دا ملک د قرآن او سنت په رڼا باندې روښانه کړي. د دې په ګوټ ګوټ او کوڅه کوڅه کې پروردګاره
زمونږ د الله او د رسول نظام او دین الله دا غیر رڼاګانې خورې کړي او د رسول الله مبارک د ناموس د تحفظ دپاره چې کوم علما او کوم ورونو په اسمبلی کې کردار ادا کړی دی اوس لاړ وفات دي مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه فرمایل وی حضرت مفتی صاحب مدینه منورې ته راغی دې نه پس وی مونږ ډېر استقبال وکړو ډېر خوشحاله وو وی حضرت مفتی صاحب لاړ او په رسول الله مبارک سلام وکړو په باب السلام ورغی او ډېر یې وجړل واپس وته وی بیا راغی بیا په باب السلام ورته مونږ حضرت بیا ورځه وی یو تاسو خو سلام وکړ کنه وی دا خو ما خپل سلام وکړ اوس دوباره ورځم او رسول الله مبارک ته د پاکستان د مسلمانانو د طرف نه مبارکباد پیش کوم مبارکی والا ورکوم دی راغلی ما چې د خدای رسوله زموږ خوږه پیغمبره د پاکستان مسلمان نن په اسمبلی کې او پاین او په دستور کې ستا عزت وګټه ستا ناموس یې وګټه مبارکباد ورکوم وی حضرت مفتی صاحب دوباره ورغی او ډېر زیات رسول الله مبارک ته وجړل وی بیا چې راووت مونږ وی صاحب یو هفته را سره تېره که لږ دمه به شي وی زما ژوند د دمې نه دی ځم پاکستان ته بدقسمته ملک د پته نشته بله څه فتنه به جوړوي ټوله زندګي د هغې غریب په دې کې تېره شوې ده الله پاک دې د دغې علماو لوړ درجات نصیب کړي هغوی چې کوم محنت کړی دی ملک دپاره الله دې د عمل په هغه محنت باندې آباد کړي زمونږ د ملک د عوامو او زمونږ د ادارو زمونږ د علماو زمونږ د مدرسو او د عام مسلمانانو د الله حفاظت نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين